که چرته تا سره ډیر مال حال دولت نه وي او تا سره لکونه روپۍ نه وي نو خفه کېږه مه. د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، د ځان نه بره خلکو ته مه ګوره، د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره. هغې خلکو ته ګوره چې د هغې سره په هزارونو کې روپۍ نشته، تا سره په لکونو کې نشته، خفه کېږه مه. داسې خلک به وویني چې د هغې سره به په زرګونو روپۍ نه وي، او بیا به داسې خلک وګوري چې هغې سره په سلګونو روپۍ به نه وي، او بیا به داسې خلک وګوري چې هغې د یو ټایم روټۍ خوړلو ته حیران وي. نو په هر حالت کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دی. هیڅ خبره نه ده که تا سره مال حال دولت نه وي، دام یو عظیم نعمت چې الله رب العزت په خپل صحت باندې روغ جوړ پیدا کړی. کنې کېدی خو داسې هم شو چې ته په خپو باندې شل وې، یا لاسونه دې نه وو، یا دې خپې نه وي، یا دې سترګې نه وي، یا دې نور وجود کنډم وې، نو تا به څه کړي؟ لہذا په هر حالت کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دی. او څومره نعمتونه چې الله رب العزت مونږ او تاسو سره کړي دي، په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. مونږ د دې هم نه یو قابل څه چې الله مونږ ته راکړي دي. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کې الله فرمایي تاسو زما په نعمتونو باندې شکریه ادا کوئ، لازیدنکم، نو دا به درته زه نور هم زیات کم. او الله دې نه کې وایي که چېرته تاسو ناشکري کوئ، ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، نو که چېرته موږ او تاسو ناشکري شروع کړه، الله به رانه دا شته نعمتونه هم واخلي، او د الله عذاب بیا ډېر سخت دی. څنګه سخت دی؟ الله رب العزت چې څه درکړي دي دا به درنه واخلي، ته بیا څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. لہذا په هر حالت کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دی. نو انشاءالله العظیم د شکر په ذریعې سره به الله رب العزت زمونږ نعمتونه زیاتی، او الله رب العزت به راماندې مزید نعمتونه راوړي انشاءالله.